نور کامونه رالل او دا کامونه به کمل ورک کړل چې د 100 کالو نه 500 کالو نه بعد کامونه دي نو دوی ورسره ورک شو. په یونین کونسلو باندې دوی کارډونه هم جوړ کړي وي د بل علاقې هغه علاقې کوټه هم خوري او بیا د موږ علاقې کې چې کوم د سکولونه هسپتالونه هر یو شی مراعات دوی ته ځي. افغانان رونه د موږ لاړل اوس د دې نه بعد د موږ په لارو کې ډېر زیات مشکلات پیدا شوي ځکه چې سنیچنګ شروع دی. پسمانده علاقه ده، روډونه هم خراب دي نو دې سره چې کوم دی موږ هغه څیزونه خو اوس هسې هم نشته خو نور لوډ هم په موږ رالو. پولیس محکمې دي یا نور چې کوم انتظامیه ده چې دوی جان پړتال وکړي او هغه وګوري چې یاره مطلب ته په څه بیس باندې دلته پروت دی. ما ملک طاهر نوم دی د وچنیر چوکۍ له چې کوم دا ځای دی دا هم ورکړی دی سره چې کوم دی دا جایدادونه دي موږ او پیشاور ویری چې کوم پراجیکټ دی د هغې د طرفې چې کوم دی نوټیفاید ملک مې ما مخکې چې کوم دی افغان ریفیوجیز دلته راغلي او د موږ په دې علاقې کې آباد شوي د موږ په دې جایدادونو باندې ګورنمنټ راوستي د ګورنمنټ میلمانو بس ګورنمنټ ته هغوی له وخت ورکړی تر دې وخته پورې خو د هغوی وخت پای ته رالو. چې پای ته رالو هغوی په دې باندې آبادیانې کړي وي او هغه آبادیانو کې چې کوم دی کورونه نو هغوی دا کورونه چې کوم دی خامخا به خرڅولو اوړی خو یې نه شو نو هغه چې کوم دی داسې مختلف قسم د علاقو نه خلک راغلل چې هغه خلک موږ نه پیژنو. هغوی د افغانانو هغه مالبه او خښتې دا چیزونه والي خو لحاظ هغوی پکې ورننوځي اوسیږي پکې نو دې اندازه بیا خو دا پته نه لګي چې دا مخکې به دا ځمکې به قبضه کېږي د مالکو او د دې خلکو په یو بل سره جنجالونه او مسلې به راشي بدامني به پیدا شي. مالک به وایي چې ځمکه یې ما ده دا به وایي چې ما د ماجر نه اخیستې ده دا پلیز دی او دا خبرې دي دا یو ډېره غټه مسله جوړېږي. د امن او امان ډېر غټ خطره جوړېږي. ادارې به هم په عذاب وي موږ به هم په عذاب وي علاقه به هم په عذاب وي. موږ علاقه یو فورمنن علاقه وه او ډېره ښه علاقه وه ډېر په دې کیمپ کې تر اوسه پورې 302 324 دا قسمه واقعیات نور راغلي خو لهذا چې کوم د افغانان رونه د موږ لاړل اوس د دې نه بعد د موږ په لارو کې ډېر زیات مشکلات پیدا شوي ځکه چې سنیچنګ شروع دی موبایلونه موټرسایکلې ډېر حالات خراب دي. نو موږ د پولیسو حکامو نه د وزیر اعلی صاحب نه داسې چې کوم دی موږ ایډمنسټریشن دی کمشنر صاحب نه ډي سي نه داسې اے سی د انتظامیه نه چې موږ سره کوپریشن وکړي دې خلکو باقاعده جان پړتال وشي چې تاسو د آبادیانې اخیستې دي د آبادیانې یوسئ او که نه آبادیانې نه وي نو بیا لهذا دوی څه وکړي چې دوی ګورنمنټ چې کوم پولیس محکمې دي یا نور چې کوم انتظامیه ده چې دوی جان پړتال وکړي او هغه وګوري چې یاره مطلب ته په څه بیس باندې دلته پروت دی نو د هغوی نه باقاعده واک او اختیار والي او ځان سره رجسټر کړي چې بدامني جوړه نه شي. موږ علاقه موږ وایو چې دا امن راشي دلته پرمختګ وکړي ساینټیسټ جوړ شي ډاکټر جوړ شي انجینیر جوړ شي. هسې هم پسمانده علاقه ده روډونه هم خراب دي نو دې سره چې کوم دی موږ هغه څیزونه خو اوس هسې هم نشته خو نور لوډ هم په موږ رالو. دې سره بله غټه مسله ده چې دا خلک راشي دلته بیا د موږ په یونین کونسلو باندې دوی کارډونه هم جوړ کړي وي د بل علاقې هغه علاقې کوټه هم خوري او بیا د موږ علاقې کې چې کوم د سکولونه هسپتالونه هر یو شی مراعات دوی ته ځي. نو موږ لهذا چې کوم بنیادي خلک دي د خلکو ته توجه ورکړی شي. لوکل کمیونټي دلته کمیټې نه دي اورمړ کمیټي ده ګډي باغوانان کمیټي ده ګډي چندن کمیټي ده ګډي فیض الله کمیټي ده دا کمیټې نه دوی سره کېناستې شي هغه نور کامونه رالل او دا کامونه به کمل ورک کړل چې د 100 کالو نه 500 کالو نه بعد کامونه دي نو دوی ورسره ورک شو. نو لهذا د خلکو د جان پړتال وشي چې د بدامني دلته جوړه نه شي او هر یو سړی وپېژندلی شي چې یاره دا د کام سره تعلق ساتي او دا خلک دي چې موږ د علاقه یو پرمختګ وکړي ترقي وکړي او دا روډونو دې څیزونو باندې خیال وساتلی شي.